مرګرو موږ ټول د عمران خان په نظریه پسې رواني او منګه دا غنو موږ ټول چېرې عمران خان واحد شخصیت دی سیاسی شخصیت دی چې هغه د ملک سره مخلص دی ایماندار دی هغه زما استاد بچو سوچ کوي نو ځکه موږ ټول دا دی هغه نن سبا په جیل کې هم دی او په هغه د پارټۍ باندې تکلیفونه هم دي مشکلات هم دي د مرګرو هم ویلې تاسو ته هغې باوجود هم موږ بیا هم راغونډېږو او د هغه نظریې پرچار کوو نو دې نه دا ثابتېږي چې عمران خان بالکل په حق باندې ولاړ دی او دا څومره هم چې د هغه مخالفین دي هغوی خو زه وایم چې که نن شپږ میاشتې د هغوی یو سوچو خو نن به ورته احساس شوی چې که دا ټول څومره هم راغونډ شولو او مشترکه دا کومه بېعزتي بدنامي ظلم او جبر پاکستان تحریک انصاف او هغې ورکر څه وکړو هغوی الله پاک بیا هم ناکامه کړل ځکه چې فیصلې د الله د طرف نه دي عزت او ذلت الله ورکوي دې خلکو خو ویل چې موږ به د ویډیوګانې او اډیوګانې جاري کړو دې کې به بېعزتي وشي خو الله په قرآن کې پخپله وایي چې عزت او ذلت زه ورکوم خو چې چا نیت ته ګورم په هغې حساب ورکوم عمران خان سره ستاسو ټولو سره ډېره مینه ده زموږ مو سره وخت پاتې شوی دلته کال دوه مو سره پاکستان کې څو ملاقاتونه شوي ما چې کله بهر برطانیه کې سبق ویلی هلته هم سره ملاقاتونه شوي چې هغه کمې خبرې وې تر د اوسه مخ قرنګې د ایمان ټوټه ده په مخ خپلو خبرو ولاړ دی ایمانداره روغ صفا سړی دی نیت صفا دی د ملک خدمت غواړي یعنی تاسو وګورئ چې هغه ته څه ضرورت دی په دې عمر کې چې هغې د پاسې عمر دی او موږ چې په زمان پار کې دا ملګري به موږ تېر کال هلته هم ډیوټي کوله د سعودي او د یو ځای بل ځای دې نورو خلکو په خوا خبر راتلل چې دله دا آفر ورکړئ چې یاره 3 کاله بچو سه په انګلینډ کې تېر که دلته وکړه دا وکړه او د هر څه پرېږده 2 کاله پس راشه او تا باندې به بیا کیسونه هم نه خو هغه ویل نه زه اوس نه وځم قوم را بیدار شوی دی که اوس دا موقع ده چېرې که دا خلک راووته او هغه به دا ویل چې هر کله هم انتخابات کېږي انشاءالله دا به داسې انتخابات وي چې دې کې به قوم د خپل د 75 کاله غلامۍ نه ځان ازادي مرګرو خبرې به مختصر کوم هغه ټایم را نږدې دی په 8 فروری باندې الیکشن دی نو دې دپاره دا په موږ په تاسو فرض دي چې موږ راوځو چې هغه سړی زموږ دپاره دومره قرباني ورکوي چې موږ لم پکار دي چې موږ راپاسو زموږ دپاره قرباني ورکوي زموږ بچولې ورکوي نو دا زموږ هم ذمواري جوړېږي چې موږ راپاسو د خپل بچو دپاره قرباني ورکو یعنې که تاسو وګورئ د ملک کې څه پاتې نه دي ټول خلک هر نوجوان الګ څه چې زه ملاوېږم یا تاسو ګورئ هر سړی په دې کوشش کوي چې د ملک وتښتي که عربو ته ځي او که یورپ ته ځي د ملک تښتي دې وجې دلته مایوسي د اسم نه شته نو داسې که زه د خپل علاقې خبرې وکړم د خپل حلیمزو تحصیل شب قدر خبرې وکړم عزتمندو تاسو لږ سوچ وکئ چې راز موږ په دې شب قدر کې بجلی شته یا ګیس شته دی یا نوکرۍ شته دی دا زموږ اسپتال دی دا زموږ سکول دی دا ټي ایم ای دی کې زموږ نوکرۍ نشته دا څه د وجې نشته چې هر ځل انتخابات راشي موږ نه دا خبرې ایرې شي خپل حق د موږ نه ایر شي نو دې دپاره درته سوال کوم چې خپل ځان باندې رحم پخپله وکئ تاسو وګورئ که تا بجلی دا موږ د علمزو کې یا داسې په هر ځای کې دا جرګې شروع دي د بجلی متعلق موږ کال نیم ډېر راغونډ شو جرګې اترې مو کړې خبرې اترې مو کړلې و اپډې سره مو کړلې خو بجلی حل یا مسله حل نه شوه بیا دوی زور زبردستي کوله هغه مو ته موږ وویل زور زبردستي خو موږ د چا نه منو په طریقه موږ سره خبره کې په هغې کې کینو جرګه وی را سره جرګه هم کوو خو زور زبردستي د چا نه منو د پاکستان د قانون احترام کو بالکل منو خو ریاست دا مالا اختیار را کړی چې ما دپاره به قانون یوي ستا دپاره به مقرنګي قانوني داسې نه چې د وابډې دپاره قانون بدل دی او زما دپاره بدل دی نو دغې کې موږ هم کامیاب دومره حده پورې نه شو ځکه چې ځکه هغه نورې مسلې خو حل شوې خو بجلي موږ ته میلاو نه شوله خو دې یو حل دی یو حل دی په 8 فروری که تاسو کې لږ سوچ وکړو او داسې انتخاب هم وکړو داسې خلک هم راوسته چې تاسو دا ګڼئ تاسو پرې مطمئن یې چې او دا سړی زما بجلي راوستلی شي دا سړی زما ګیس دلته ما ته دا حق را رسولی شي زما په اسپتال کې دا کم اسپتال په نوم اسپتال دی منځ کې پکې نه علاج شته نه پکې دوايانې شته نه پکې ډاکټر شته او نه پکې ستاسو نوکرۍ شته د پنجاب او د بونیر او د یو ځای بل ځای خلک پرې نوکران دي زموږ د علاقې خلک بېروزګاره ګرځي چې بېروزګاري شي نو څه شو زموږ دا ټول علاقه د آیس او پوډرو نه ډکه نه شوه نو دې دپاره سنجیده سوچ وکئ زما په خیال دا اخري موقع موږ له الله پاک راکوي په دې 8 فروری چې یاره موږ راپاسو د خپل علاقې دپاره راپاسو که عمران خان دپاره نه راپاسئ نو کم از کم د خپل بچو دپاره خو راپاسئ چې یاره زموږ علاقې کې موږ ته د بجلی او د ګیس سهولت میلاو شي زموږ د علاقه د آیس او د پوډرو نه خدای خلاصه کړي دا داسې نه خلاصېږي چې یاره موږ دوا وکړو یا خیري وکړو دې دپاره به راپاسو چې کوم اهل سړی چې هغه ډي اس پي سم خبره کولی شي هغه ادارو سه هم خبره
خبره کولای شي او هغه د هغوی سره په سخت الفاظ خبره کولای شي. دلته آیس پاوډر ختمول زما ستا کار نه. د لپاره د پولیس محکمه شته، دلته انټیلیجنس ادارې شته، د لپاره خپل په صوبې حکومت کې نارکوټکس فورس جوړ دی، په مرکز حکومت کې انټي نارکوټکس فورس جوړ دی. دا ام پی ای منې کار بدو چې د خلکو نه بیکار اغستو. نو دغه محکمې ټولې اسې ناسې تشې تنخواګانې یلي. په شب قدر کې 18 محکمې دي، 18 محکمې دلته کار کوي. د اریګیشن دی، پبلک هیلث دی. خو تاسو به چېرته نه لیدلي چې د محکمو موږ له چېرته کار کړی. تشې تنخواګانې دي الي، ځکه تپوس والا اهل سړی نه. نو دې دپاره دا سوال درته کوم، ماښامي ټایم دی، خبرې راغونډوم چې لږ سوچ وکئ، د خپل علاقې سوچ وکئ، د دې ملک سوچ وکئ. د دې ملک بچکولو دپاره عمران خان راوتی دی، ښه په ایماندارۍ راوتی، جیل کې ناست دی. که دا څومره هم زمونږ دا کم مشران دي هغه روپو شوي دي، د هغوی به خپلې مجبورئ یا به یې زړه نه وي چې هر څه، خو کم از کم موږ به حیثیت ورکر موږ له دا په کار دي چې موږ راپاسو او د هغه له خامخا په 8 تاریخ باندې ووټ ورکړو. او دا یقین ساتئ تاسو ته خلکو به ډرامې کوي چې فلانی به الیکشن داسې ویسي او ډنګری به داسې ویسي. تاسو روزئ، تاسو الیکشن کې ووټ ورکئ بیټ له. زه ستاسو د ووټ ذمہ دار یم، انشاءالله ستاسو د ووټ تحفظ به زه کوم. ستاسو ډیره مهرباني، د ټولو منتظمینو ډیره شکریه یو ځل بیا دا کوم چې دومره ښایسته پروګرام یې جوړ کو. انشاءالله بار بار به راځو، مختلف علاقو ته به ځو او د عمران خان پیغام به 8 فروری پورې هر کوڅې ته، هر کور ته رسو انشاءالله. عزتمندو تاسو لږ سوچ وکئ چې راز موږ په دې شب قدر کې بجلی شته یا ګیس شته دی یا نوکرۍ شته دی، دا زمونږ اسپتال دی، دا زمونږ سکول دی، دا ټي ایم ای دی، کې زمونږ نوکرۍ نشته. دا څه د وجې نشته چې هر ځل انتخابات راشي موږ نه دا خبرې ایرې شي، خپل حق د موږ نه ایر شي. نو دې دپاره درته سوال کوم چې خپل ځان باندې رحم په خپله وکئ. تاسو وګورئ که تا بجلی دا موږ د علمزو کې یا داسې په هر ځای کې دا جرګې شروع دي د بجلی متعلق. موږ کال نیم ډېر راغونډ شو، جرګې اترې مو کړې، خبرې اترې مو کړلې، وابډې سره مو کړلې، خو بجلی حل یا مسله حل نه شوه. بیا دوی زور زبردستي کوله، هغه مو ته موږ وویل زور زبردستي خو موږ د چا نه منو، په طریقه موږ خبره کې په هغې کې کینو، جرګه ویرا سره جرګه هم کوو، خو زور زبردستي د چا نه منو. د پاکستان د قانون احترام کو بالکل منو، خو ریاست دا مالا اختیار را کړی چې ما دپاره به قانون یوي، ستا دپاره به مقرنګي قانوني. داسې نه چې د وابډې دپاره قانون بدل دی او زما دپاره بدل دی. نو دغې کې موږ هم کامیابه دومره حده پورې نه شو، ځکه چې ځکه هغه نورې مسلې خو حل شوې، خو بجلي موږ ته میلاو نه شوله. د خلکو د لګورو خیر دی. پاکستان زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد، عمران خان زنده‌باد، عمران خان زنده‌باد، پاک فوج زنده‌باد، پاک فوج زنده‌باد، عمران خان زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد، پاکستان تحریک انصاف زنده‌باد، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم 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 بابر علی خان مومن زنده‌باد.